بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 87 نمبر درس دی. ان شاء الله نن به مونږ منصرف او غیر منصرف وایو. اسم اعرابي لحاظ سره دوه قسمه وي، یا به دا اسم معرب وي یا به مبني وي. مبني هغه اسم ته وایي چې حالت رفع کې، نصب کې، جر کې، درې واړو حالتو کې یو شکل کې وي، بدلیږي را بدلیږي نه. معرب هغه اسم ته وایي چې حالت رفع کې یو شکل کې وي، حالت نصب کې بل شکل کې، حالت جر کې بل شکل کې وي. ٹھیک شوه؟ نو اسم اعرابي لحاظ سره دوه قسمه، یا به معرب وي یا به مبني وي. مبني په خپل ځای پرېښود. دا معرب اسم چې کوم په اعرابي حالت سره بدلیږي را بدلیږي، نو دغه اسم بیا په دوو تقسیم دی. یو ته منصرف وي، یو ته غیر منصرف وي. منصرف هغه اسم ته وایي چې په هغه تنوین هم راځي او حالت جر کې زیر پې راځي، او غیر منصرف باندې تنوین هم نه راځي او حالت جر کې پې زیر نه راځي. په منصرف باندې تنوین هم راځي، حالت جر کې پې زیر هم راځي، او غیر منصرف باندې تنوین نه راځي، حالت جر کې پې زیر نه راځي. ٹھیک شو جی؟ دا د یو بل ضد دي، د یو بل مخالف دي چې په یو کې یو کار وي نو په بل کې به هغه نه وي. اوس دا منصرف څه ته وایي او غیر منصرف څه ته وایي؟ نو زموږ د چې کوم د علم النحو ماهرین دي، د نحو چې کوم علما تیر شوي دي، هغوی وایي که نه دا غیر منصرف چې دی غیر منصرف و غیر منصرف هغه اسم ته وایي چې په هغه کې 9 سببونو نه یا پکې 2 سببونه وي. نه یو قسم دی موږ له هغه نمونه راکړي دي، یعنی 9 سیزونه دي. هغه 9 سیزونو نه به په یو اسم کې چې 2 سیزونه وي که نه، دغې 9 نه پکې 2 سیزونه وي، نو دا به غیر منصرف وي. یا یو د 9 کې یو 2 داسې دي که نه چې هغه د 2 برابر دي. که هغه یو هم په یو اسم کې وي که نه، نو هغه به 2 شمارلی کېږي، 2 ګڼلی کېږي به. ټیک شو؟ هغه یو سیز چې دی هغه د 2 برابر دی، هغې ته دی سبب وایي، هغه ته سبب وایي. نو دی وایي 9 اسباب دي. نو غیر منصرف هغه اسم ته وایي چې د 9 اسبابو نه پکې 2 سببونه یا یو داسې سبب چې د 2 سببونو برابر وي، چې دا پکې وي، دا غیر منصرف دی. او منصرف هغه اسم ته وایي چې د دې 9 اسبابو نه پکې یو سبب هم نه وي. ټیک شوه؟ نو اوس دا د دې مونږ دغه زده کوو چې تعریف یې زده کوو، منصرف او غیر منصرف. یو اسم منصرف یو اسم غیر منصرف وي. اسم منصرف اسم غیر منصرف. تا ته اوس وایي د اسم معرب یو اسم مبني وي یو معرب وي. معرب هغه اسم ته وایي چې اعرابي حالت کې بدلیږي را بدلیږي، او مبني هغه ته وایي چې نه بدلیږي. نو اوس تا ته وایي چې دا اسم معرب بیا 2 قسمونه دي. د اسم معرب 2 قسمونه دي. نمبر 1 منصرف او دویم غیر منصرف. د اسم معرب 2 قسمونه دي، منصرف او غیر منصرف. د اسم معرب 2 قسمونه دي، منصرف او غیر منصرف. اوس اول به درته د منصرف تعریف کوي، بیا به درته د غیر منصرف تعریف کوي. زه به انشاءالله دلته په نقشه کې هم جوړوم. اوس د منصرف تعریف. منصرف تعریف څه شی دی؟ منصرف داسې اسم ته وایي، منصرف داسې اسم ته وایي چې د اسباب منع صرف، دغه 9 اسباب دي. اسباب منع صرف چې دي که نه، 9 اسباب وي. ٹھیک شوه؟ د اسباب منع صرف نه پکې یو سبب هم نه وي. منصرف داسې اسم ته وایي چې د اسباب منع صرف نه پکې یو سبب هم نه وي، یو سبب هم پکې نه وي. او 3 واړه حرکتونه یعنی زبر زیر او پیش پې راځي. زبر زیر پیش پې راځي او تنوین پې هم راځي، تنوین هم پې راځي. لکه زیدون، زیدن، زیدین. وګوره زیدون دا تنوین شو، زیدن 2 زبر 2 زیر 2 پیش ته تنوین وایي. او 3 واړه حرکتونه یعنی زبر زیر پیش. نو ګوره دغه دي که نه، دی وی رفع نصب جر. نو ګوره رفع کې دا رفع چې دی که نه، د ضمه فتحه او کسره. ضمه چې دی که نه یو پیش ته م وایي، 2 ته م وایي، او دغه شان فتحه چې دی یو زبر ته م وایي، 2 زبرونو ته م وایي، او کسره یو زیر ته م وایي، 2 زیرونو ته م وایي. ٹھیک شوه؟ نو ضمه فتحه کسره 3 واړه حرکتونه پې راځي. ضمه فتحه کسره دا په منصرف باندې راځي. منصرف داسې اسم ته وایي چې د اسباب منع صرف نه پکې یو سبب هم نه وي، او 3 واړه حرکتونه یعنی زبر زیر پیش پې هم راځي. 2 خبرې شوې. او درېمه خبره چې تنوین پې هم راځي، لکه زیدون، زیدن، زیدین. ٹھیک شوه؟ منصرف داسې اسم ته وایي چې اسباب منع صرف نه پکې یو سبب هم نه وي، او 3 واړه حرکتونه یعنی زبر زیر پیش هم پې راځي او تنوین هم پې راځي. دې ته منصرف وایي، لکه زیدون، زیدن، زیدین. او غیر منصرف داسې نه وي. غیر منصرف ته ګورئ جی، د غیر منصرف تعریف. غیر منصرف داسې اسم ته وایي چې د اسباب منع صرف نه پکې 2 سببونه وي،
یا خو به پکې دوه سببونه وي او یا پکې یو داسې سبب چې د دوو سببونو قایم مقام یعنی د دوو سببونو برابر وي ٹھیک شوه او په غیر منصرف باندې تنوین هم نه راځي یو خبره او په حالت جر کې په کسره هم نه راځي ګورئ په منصرف کې به درې واړه حرکتونه کې زبر زیر پیش پې راځي او تنوین هم پې راځي په غیر منصرف باندې او ګورئ منصرف کې اسباب منصرف نه یو سبب هم نه وي او په غیر منصرف کې د اسباب منصرف نه پکې یا دوه سببونه وي یا یو داسې سبب چې د دوو برابر وي د دوو قایم مقام یعنی د دوو برابر وي او په غیر منصرف باندې تنوین هم نه راځي او حالت جر کې په زیر هم نه راځي په منصرف باندې تنوین هم راځي ٹھیک شو او حالت جر کې په زیر هم راځي دلته ګورئ حالت جر کې په زیر هم راغلی او په غیر منصرف باندې نه تنوین راځي او نه په حالت جر کې په زیر راځي او د اسباب منصرف نه به پکې یا به دوه سببونه وي یا به یو سبب وي چې د دوو برابر وي ٹھیک شو هغه اسباب منصرف کم کم دي جی اسباب منصرف نه دي ٹھیک شو اسباب منصرف نه دي دا دې ما ورته لیکلي دي اسباب منصرف نه دي ٹھیک شو اول نمبر پکې عدل دی دا عدل یو خو هغه مونږ پیژنو چې عدل او انصاف سره کار کوئ ٹھیک شو هغه دا عدل هغه نه دی ښه عدل هغه اسم ته وایي چې د خپل اصلي صیغې نه اوتې وي او بل حالت ته وړېدلې وي هغې ته عدل وایي ټیک شوه نو بیا د عدل دوه قسمه دی یو ته حقیقي وایي یو ته دغه وایي جي یو ته حقیقي وایي یو ته غیر حقیقي وایي انشاءالله هغه به بیا وروسته د ده یو تعریف به کوو نو عدل هغې اسم ته وایي چې د خپل اصلي شکل نه وتی وي د خپل اصلي صیغې نه وتی وي بل ګورئ د اسباب منصرف نه دي عدل وصف تانیث معرفه عجمه جمع ترکیب وزن فعل الف نون زائدتان دا نه اسباب دي نو ګورئ چې په یو اسم کې دوه د دې نهو نه پکې دوه څیزونه راشي نو هغه به غیر منصرف وي یا یو څیز راشي یو پکې دا تانیث دی دا تانیث چې دی که نه چې یو اسم کې تانیث او جمع دا تانیث او دا جمع دا د دوو قایم مقام دی یعنی د دوو سببونو برابر دی وی به خو یو صرف جمع به وي خو دا یو جمع چې ده که نه دا به د دوو برابر ګڼلی کېږي یا دغه شان تانیث دی تانیث دا به یو تانیث تانیث نه به پکې یو سبب وي دا یو تانیث سبب به وي پکې ټیک شوه خو د دوو برابر به ګڼلی کېږي او دا نور چې دي که نه دا نور نو دې کې به دوه سببونه وي لکه مثلا یو به عدل وي دویم به ورسره دغه وي معرفه وي ټیک شوه یا به عدل او معرفه وي او یا به عدل او معرفه وي یا به تانیث او معرفه وي یا به عجمه او معرفه وي یا به ترکیب او معرفه وي یا به وزن فعل او معرفه وي یا به الف نون زائدتان او معرفه وي او که داسې نه وي که نه نو دا به د وصف سره او د معرفې سره دې دواړو سره به ملګري کېږي او دا وصف او دا دغه نه دی معرفه دا یو بل سره نه ملګري کېږي په دې به انشاءالله پوه شي دا مخکې سبقونه وایو نو پوه شئ او د دې اسباب منصرف مجموعه په دې شعرونو کې بیان شوې ده د اسباب منصرف چې دي دی په دې شعرونو کې نو دا شعرونه په یاده یاد کوي دا هم چې دلته په یاده یاد کړه نو بیا به هدایت النحو کې بیا په کافیه کې هم داسې مخکې کتابونو کې هم بیا انشاءالله دا به تاسو ته یاد دي دا به هم هر ځای کې په کار راځي مخکې کتابونو کې هم دغه اشعار به وي چې عدل ووصف وتانیث ومعرفة عدل ووصف وتانیث ومعرفة عدل ووصف وتعريف ومعرفة عدل ووصف وتانيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب وعجمة ثم جمع ثم تركيب وعجمة ثم جمع ثم تركيب والنون زائدة من قبلها ألف والنون زائدة من قبلها ألف والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وهذا القول تقريب ووزن فعل وهذا القول تقريب ووزن فعل وهذا القول تقريب نو دا د غیر منصرف هغه تعریف وشو د منصرف اسم تعریف د غیر منصرف اسم تعریف دې ته ورته لږ ګورئ جي دا اسم چې دی که نه اسم دا اعرابي لحاظ سره دوه قسمه دی څو قسمه دی یا به دا مبني وي مبني هغه اسم ته وایي چې حالت رفع نصب جر کې یو شکل کې وي رفع نصب او جر دې نه به زه یو فرض که واخلم هذا نو دا هذا حالت رفع کې هم هذا دی حالت نصب کې هم هذا دی او حالت جر کې هم هذا دی د ته مبني وایي ټیک شوه د مبني سره زموږ څه کار نشته دا دویم چې دی که نه دا معرب دی
معرب هغه اسم ته وایي چې هغه حالت رفع نصب جر کې بدلیږي را بدلیږي. حالت رفع کې یو شکل کې وي، حالت نصب کې بل شکل کې وي، حالت جر کې بل شکل کې وي. نو دا معرب چې دی که نه دا بیا دوه قسمه دی. دا معرب بیا دوه قسمه دی. یا به دا منصرف وي، منصرف، یا به دا غیر منصرف وي. معرب دوه قسمه، یا به منصرف وي یا به غیر منصرف وي. منصرف هغه اسم ته وایي چې په حالت رفع نصب جر کې په درې تنوین هم پې راځي او حالت جر کې پې زیر هم راځي. نو ګورئ مثلا ګورئ رفع نصب او جر. لکه مثلا ګورئ کتابون تنوین هم پې راغی او حالت رفع کې ضمې سره دی. کتابن وګورئ دلته په نصب کې فتحې سره دی او کتابن وګورئ دلته پې زیر هم راغی، دا په زیر راغی. نو په منصرف باندې په منصرف ګورئ او دې کې ګوره دوه سببونه نشته دی، ٹھیک شوه. او غیر منصرف، غیر منصرف څه ته وایي چې حالت رفع نصب او جر په دې کې په ده باندې تنوین هم نه راځي او حالت جر کې په زیر نه راځي. حالت نصب کې زبر سره حالت جر کې زبر سره. لکه مثلا زه به یو وابلو مثال مساجدو وګوره تنوین پې نشته، مساجدو دی. او دغه شانتې به بیا بل واخلو مساجده او حالت جر کې مساجده دی، مساجده. نو وګورئ دلته کې حالت نصب کې فتحې سره دی او حالت جر کې فتحې سره دی. نو غیر منصرف هغه اسم ته وایي چې تنوین هم پې نه راځي او حالت نصب او جر کې فتحې سره وي، کسره پې نه راځي. نو په غیر منصرف باندې تنوین هم نه راځي او کسره هم نه راځي. تنوین او کسره ورته به ولیکم حرام، ٹھیک شوه. او په منصرف باندې تنوین هم راځي او کسره هم راځي، کسره دا پې راځي، ٹھیک شوه. دې باندې پوه شوې، دا پې راځي. نو منصرف هغه اسم ته وایي چې حالت رفع کې حالت رفع نصب جر کې هم په درې شکلونو کې وي، تنوین هم پې راځي، حالت جر کې زیر هم قبلی. او غیر منصرف هغه اسم ته وایي چې حالت رفع نصب جر کې تنوین هم نه راځي او حالت جر کې زیر نه قبلی. ٹھیک شو جی. نو ګورئ د نن ورځې زموږ دا درس و چې منصرف او غیر منصرف هم وپېژندل. منصرف د اسم معرب چې دی دا دوه قسمه، یا به منصرف یا به غیر منصرف. دلته درته ما نقشه جوړه کړه، ٹھیک شوه. یا به منصرف چې دی دا اسم چې دی دا دوه قسمه دی، یا به مبني یا به معرب. نو دا معرب بیا دوه قسمه دی، اسم معرب دوه قسمه دی، منصرف او غیر منصرف. منصرف ما تاسو ته ویل په دریو حالتو کې درې شکلو کې وي، تنوین هم پې وي او حالت جر کې زیر قبلی. او غیر منصرف په دریو حالتو کې دوه شکل وي، یو حالت رفع کې ضمې سره، حالت نصب او جر دواړو کې دا فتحې سره وي او تنوین هم پې نه راځي او کسره هم نه قبلی. ٹھیک شو جی. نو دا او نه اسبابونه پکې غیر منصرف هغې ته وایي چې د نه اسبابونه پکې یو سبب هم نه وي او درې واړه حرکتونو کې درې واړه حرکتونه پې راځي او تنوین هم پې راځي. ٹھیک شوه. غیر منصرف هغه اسم ته وایي چې د اسباب منصرف نه پکې دوه سببونه وي، یا یو داسې سبب چې د دوو قایم مقام یعنی د دوو برابر وي، د دوو سببونو برابر وي. او په غیر منصرف باندې تنوین هم نه راځي او حالت جر کې پې زیر هم نه راځي. اسباب منصرف نه دي: عدل، وصف، تانیث، معرفه، عجمه، جمع، ترکیب، وزن فعل او الف نون زائدتان. دا نه دادي خدای د شعر په د دې اسباب منصرف مجموعه په دې شعرونو کې بیان شوې ده: عدل ووصف وتانیث ومعرفه وعجبه ثم جمع ثم ترکیب والنون زائده من قبلها الف ووزن فعل وهذا القول تقريب. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقت الكلام.